عزیر علیہ السلام خپل علاقې تلا خپل کلی تلا کلی ته چلار نو هغه ته یو بوډۍ زنانه وه داشن بوډۍ زنانه وه چې پستر کو باندې ړنده شوې وه او خپل بالکل کار پرې هغه خصلا هغه زنانه ته وایي چې عزیر کم ځای کې هغه به ورته وایي چې عزیر خو ونی دومره خوش او پته یې نه لګي عزیر ځای مه وایي هغه به ورته وایي چې ته عزیر یو فرشته عزیر یې که نه نو د عزیر علیه السلام هر دعا الله تعالی قبلوي زه په سترګو باندې نابینه وم نو زما لپاره دعا وکړه زه به تا وپېژنم عزیر علیه السلام دعا وکړه الله رب العزت د هغه بوډۍ هغه ابۍ هغه ړندې سترګې الله تعالی بیا بیداره عزیر علیه السلام یې ولیدو بیا عزیر علیه السلام ته وفرمایل چې راځه تا ته ستا کور ښیم ستا کور کم دی کې نو اوبو په کناره د حضرت عزیر علیه السلام کور هغه ټیم کې د حضرت عزیر علیه السلام یو زوی چې د هغه عمر 120 کاله هغه ژوند دی او د هغې نه علاوه نوسي او کړوسي دا وو لیکن نور کسان نه وو حضرت عزیر علیہ السلام چې کله خپل کور ته دننه کېدو نو انوسي راغی چېرته ځې بابا خپل کور ته ځم که نه چې دا څنګه ستا کور دی موږ خپل چېرته لیدلی دی هغه ابۍ ورته وایي بچیانو دا عزیر دی ستاسو نیکه دی که هغه وایي ښه نو زمونږ د خپل نیکه په باره کې خو دا اورېدلي وو چې زمونږ د نیکه د ملا په میز کې چاند نشان دی او بله خبره دا اورېدلې وه چې هغه د تورات مکمل حافظ دی نو بس موږ د دې خپله ملا وښیي چې موږ د ملا پرې دواړو طرف ته په میز کې موږ دا چاند وینو نو موږ به یقین راشي چې دا عزیر دی عزیر علیہ السلام کمیس بنه کو او دی ملا په میز کې د چاند هغه نشان هغه مور ولیدو یقین خو پیدا شو بیا یې چې بل یو خبره پاتې تورات راوړو او عزیر علیہ السلام ته تورات پوره یاد دی چې دا وایي بس بیا به زموږ پوخ یقین شي چې دا عزیر دی بیا د ده کور دی موږ د ده نوسي یو موږ بیا څه نه وایو موږ بیا خوشحالي کو په دې حضرت عزیر علیہ السلام ته مخامخ تورات کېښودو او عزیر علیہ السلام تلاوت شروع کو لکه څنګه چې موږ الحمدلله شروع کو والناس پورې ووایو دغه شان عزیر علیہ السلام ټول تورات بیان او دی اورېدو بیا یو بل نه راچاپېره شو او په جړا شو خوشحاله شو چې زمونږ نیکه راغی حضرت عزیر علیہ السلام دا قصه دا اکثر زمونږ